کریم کې الله پاک بیان کړي. حضرت موسی علیہ السلام د زمانه واقعه وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. سورہ اعراف کې دی آیت نمبر 175 وی ګورئ تفسیر کې بیا. حضرت موسی علیہ السلام پیغمبر دی، بنی اسرائیل وسره دی، په یو کافر قوم باندې حمله کوله. دا جهاد د مخ کې نه روان دی. ښه د پیرنګي کوشش دا دی چې د جهاد تصور د مسلمان د ذهن نه وباسي. دا ټول الټه لګیا دی. مسلمان هم وسره اومني. مرزا غلام احمد قادیانی چې د نبوت دعوی کړی و، هغه صرف او صرف د دې خبرې لپاره ودرول چې پیغمبر یم او خدای پاک وایي چې جهاد او قتال نشته. چھوڑ دو لوگو یہ خیال اسلام میں نہیں ہے جنگ و قتال. هغه جنگ و قتال نشته چې کوم مسلمان وایي، لیکن نن سبا هغه په خلکو رشته، په پیسو جګړه، په ډیران جګړه، په پلاټ جګړه، په پوله جګړه، په لار جګړه مرګونه کیږي. په غلا باندې مرګونه کیږي، شوکې کیږي د لږو پیسو لپاره. هغه جنگونه شته چې کوم خدای وایي چې نه دا نشته، او چې کوم خدای وایي شته نو هغه نشته. عجیبه وخت شو. حضرت موسی علیہ السلام الله جل شانه حکم کړو یو قوم سره تلو. هغه بادشاہ فلسطین سره نږدې متصل په هغه ځای کې بعضی وایي چې بنی اسرائیلی او بعضی وایي چې بنی اسرائیلی نو خو موسی علیہ السلام باندې ایمان راوړ او خسړ. قرآن پاک کې دا غنوم نشته، دا واقع ذکر ده. روایاتو کې دا غنوم شته ده. عبد الله ابن عباس سے وایي دا غنوم بلام ابن باعورا ده. هغه کس مستجاب الدعوات دعاګانې قبلې دی. هغه بادشاہ چې کوم کافر او موسی علیہ السلام په حمله کوله، هغه د کسان راواستل وې د ته وایي چې د موسی علیہ السلام خلاف دعا وکړي، ځکه چې دا خو لوی لښکر راوستی د سره به څنګه جنګي. دته چې خلک رالل وایي چې موسی علیہ السلام ته خیرې وکړه، دی خو سم سړی کتاب علم مسر تورات علم وسرو د خدای د خبرې نه خبرو. وایي چې زه موسی علیہ السلام ته خیره څنګه وکړم؟ موسی علیہ السلام خو د خدای پیغمبر دی، هغه سره خو د خدای مدد دی. دا تاسو سوتې بوتې وایي. هغه وایي چې په دې خو نه شوه، نو بیا یې ورته مال راړو، بیا یې وانغښته، بیا د ښځې ته یې مال یوړو ډېر زیات. چې ښه ډېر مال یې ښځې ته یوړو، نو ښځې چې ولیدو نو د ښځې سترګې راووتې مال پسې. سړی خو ټینګېدی شي. نن سبا ښځې ته ضرورت نشته چې څنګه مال ومیني 100 روپو لوټ، نو په رشوت کې هغه اخلي. رشوت حرام دی. کوم سړی چې حرام مال په خېټه کې اچوي، الله پاک قرآن پاک کې وایي انما یاکلون فی بطونهم نارا، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. رشوت شو، سود شو، غصب شو، خیانت شو، اغلا شوا، شوکه شوا. دا بعض خلکو به یو خاص ځای کې پناه غشتي د خلکو د کورونو نه بغلي کوي، هغې به راړي. نشه حرامه ده، غلا حرامه ده، پردي کور ته وړېدل حرام دي. یو مسلمان په لاره کې ایسارول، په هغه باندې د 50 روپو تماچه راایستل، هغه یې رول، هغه حرام دي. د الله رسول فرمایي کوم سړي چې مسلمان باندې تماچه راوویستل لایبا جادن، که حقیقتا یې پرې راوباسي او که په ټوکو کې، دا حرام کې مبتلا دی. غبراو شي غریب. نو د دې لالچ د وجه نه ډېر خلک خطا شي. بعضې خلک په خپله نیکاني، خو د ښځو د لمسون د وجه نه په ګناه کې مبتلا شي. ډېرې ښځې نیکانې وي. د الله رسول فرمایي هغه ښځه ډېر لوی نعمت دی د دنیا په سرمایو کې چې تا سره په ایمان کې مدد کوي، نیکو کارونو کې تا سره مدد کوي. د کومې ښځې د وجه نه چې ته د زکات نه پاتې شي، د مز نه پاتې شي، د روژې نه پاتې شي، د حج نه پاتې شي، د خپل مور او پلار سره د احسان کولو نه پاتې شي، د خپل وروڼو خویندو سره د صله رحمۍ نه پاتې شي. تا ته خدای مال درکړی دی، تا هغوی ته ورکوې، درته وایي چې نه دا به کمې شي. دا ښځه نه ده، دا شیشه ده. نو رسول الله صلی الله دغه کس چې انکار وکړو نو ښځې ته یې لاړه. ښځې دې ته دته لمسون شروع کړو چې دومره مال راکوي، خدای دې غر کړه، مال واخله، زموږ به ټول ژوند ښه شي. آخر تیار شو، ځکه چې دغه وخت کې مالم شو، د مال محبت د انسان په زړه کې دی. شیطان هم شو، شیطان د بهر نه وسوسې اچوي. ښځم شوه،
او د ښځې مکر خو کله کله د شیطان نه ډېر زیات لوی شي. د ښځې واقعه ته بیان کړم د مکر، خو سمه ښځه نه نیکانې ښځې ډېرې شته الحمدلله، اوس هم شته. داسې نرانې دي چې په دین باندې د الله جل شانه په دین باندې مینې، د دین په باره کې خدمت، د خاوند سره تعاون ډېر شته. خو دا نورې ګډې وډې ډېرې زیاتې. یو ځل شیطان سره ښځه ملاو شه په لاره کې، شیطان د سړي په شکل کې و، ورته وایي زه شیطان یم، تعارف یې وکړو. ورته وایي دا خلک هسې وایي چې ستاسو مکر ډېر دی، ستاسو مکر ډېر دی. ان کیدکن عظیم سورہ یوسف کی دی، تمہارا مکر بہت بڑا ہوا ہے. تاکہ سکر اف دے جستا مکر ډېر دی، ته زمانہ په چال کې او په چل کې په مکر کې زیات دی. نو ښځه ورته وایي چې مخامخ دکاندار دی د کپړو والا، د ده د ښځې په منځ کې بېلتون راواله چې دې ښځې ته طلاق ورکړي. هغه شیطان لاړو وسوسې اچوي ځان یې ډېر ستړی کړو، خو ونه کړه چې بیدا دې وکړو. نو رالو نو دې ته وایي چې ما خو ونه کړی شو. هغه جوړی په خپله کې ډېره مینه وه، ښځه خاوند ډېر محبت وایي اوس ته لاړه شه، ما ومنل چې ما ونه کړی شو دا کار. شیطان وسوسه اچوي. ښځه لاړه، ښځه هغه دکاندار ته وایي چې کاکا زوی مې په یو جنۍ باندې مین دی، په یو ښځه داسې جوړه راکړه چې هغې نه ښه شته بله جوړه نی، څومره پیسې چې کېږي در کوم. هغه ورته راواغېسته جوړه وایي چې دا ټولو کې اعلی ده، ټولو کې قیمتي ده، ورته یې ورکړه. دې جوړه واغېسته روانه شوه، دکان نه ووته. په لاره کې د دغه دکاندار کور ته دننه شو. هغې ته وایي زنانه ته چې تاسو خدای وبخښه مونځ کومه، د مونځ ځای شته دی، اول اوبه راکوئ تږي بیا مونځ کوم. وایي چې او زه یې ډېر. نو چې مونځ یې کولو واپس راوته نو د دروازې شاته یې هغه جوړه کېښوه، هغه یې کری پرېښوه، دا راووته. دکاندار کاکا چې ماسوتن رالو ورې بندولو، دروازې شاته جوړه پرته او چې واغېسته دا خو زما د دوکان هغه کپړه. بیا ذهن کې هغه پټه تاو شوه، وایي چې دا خو دغه ښځې چې جوړه راوړې وه، وایي چې زما زوی په یو ښځه مین دی، نو هغه خو زما دغه ښځه ځکه چې جوړه زما کور کې ده. چې څنګه رالو نو ښځه یې لا خبرې ته سمه شوې نه ده چې دی ورته وایي چې طلاق پلار که راځه. هغه ښځه ورته وایي چې خاوند د څه چل دی، ته په تاسې چلو شو دومره د مینې کول. هغه حیران دی، ورته وایي چې یو خبره دې نه اورم فوراً ځه. انسان ته غیرت ودرېږي مخې، بغیر تحقیق نه دا کارونه مه کوئ. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله. تحقیق کوئ، بغیر تحقیق نه کارونه مه کوئ. قتل، مرګ، خبرې بندول، معاملات، ښځې ته طلاق ورکول بغیر تحقیق نه. ښځه کله کله بې ګناه او چې کله ته کار وکې نو خپې در باندې اوړېدلي بیا یې سمولی نه شي، او بده ورخه تېري بیا جاروزي نه. د پلار کره ښځه واستوله دکان کوي نو شیطان خو ګرځي را ګرځي، خو مونږ وینو نه. شیطان پوه شو ته وایي چې دا خو د ناشنا کار په لمحو کې ښځه خاوند جدا شو. ښځه ورته وایي چې د دې نه غټ کار درته وکړم، وایي چې دې نه بلا غټ شي. وایي دا دواړه یو ځای کړم، وایي دا هېڅ کله نه شي کېدی چې دی دواړه ته یو ځای کړي. وایي ته ګوره چې کېږي که نه. وایي ورانو ډېرګانو بیا بیا څنګه یو ځای کړي. ښځه لاړه دکاندار ته وایي چې کاکا یو جوړه بله راکړه، ځکه چې هماغه جوړه ما یوړه نو یو کور کې مې مونځ کولو نو هغې کره رانه هغه کپړه پاتې شو، او چې زه راوتم نو بیا مې په لاره کې یاده شو. خو ما یې که واپس کېږي هغې ته وایي چې دا کپړه زما ده. هغې به وایي چې غلې زمونږ د کور غلا کې د دې شرمه مې جوړه روانه غشته، بله جوړه راکړه. اوس دکاندار بیا پټه په ذهن کې تاو شو چې او دا خو د دې نه په خطا کې پاتې شي، زما ښځه خو ګناهګاره نه ده. رالو ښځې سره یې روغه وکړه، کسان یې کېنول، بیا یې واپس کړه. عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې داسې ښځې د هغې د خبرې د لمسون نه پس تحقیق کوئ. ستا د مور باره کې چې د هغې خواښي ده د هغې باره کې تا ته ووایي، د سخر باره کې تا ته ووایي، د درون باره کې تا ته ووایي، د بل چا باره کې تا ته ووایي. تا باندې ستا کور خو نه رشته دارانو سره صله رحمي هغه قطع کړي. تا ته وایي بهر د کور بیل والا ته نه پلار پیژنې نه مور پیژنې، په هغې د سترګې رایستي هغه بوډا مور او پلار دې ته ترس کېږي چې دا زوی مونږ سره کله کښېني خبره وکړي. بعضې سمې وي، رښتیا وایي، خو احیانې هغه ظلم کوي. بعضې ځای کې ښځې ګرمې وي، ګناهګارې.
د بلام ابن باورا خزه خاوندلم سوالو د پیسو ته غاړه کې یو ځای خاص حالت په دعا د غوستا حالت چې بچا دعا غوستانو دعا به قبلې ده نو لاس اوچت کړ وی چې الله موسی علیه السلام مغلوب کې ودی ته غلبه ورکړي چې څنګه دا دعا کول نو خلینه روته یا الله موسی علیه السلام ته فتح ورکړي او دا قوم تباہ کړي نو هغه خلک وته وی چې دا تاسو ګړې وړې وي مونږ خو ته پیسې درکړې دي لپاره دي چې ته زمونږ په حق کې خط واو کې هغه ته بد واو وی زما جبه زما واک اختیار کې نه هغه اوس د یو بل ذات په اختیار کې د زړه خلینا هغه ته خیری کوم لیکن هغه د هغه لپاره د دعا په شکل کې راوځي دغه څه په ورځ د قیامت زما عزتمند استاد جبستا واک اختیار کې نه یو ځکه به وی ته به ما دا کار نه کړی دا مې نه دی کړی دا الله پاک دې مونږ د غرض د ذلت نو ساتي دې مونږ کامیاب کړي هو بعض ځایونه کې به وی بعض ځایونه کې به الله جل شانه استاد جبه نستا په جبه جتا ته کوم قدرت حاصلو چیر سره دی په وی دروغ رښتیا غل غشان دی په دوړول هغه به بیان نشي ویل هغه به د الله په اختیار کې وو صفا وینا وکي چې دې سړی په ما دروغ ویلی او د په ما غیبت کړي او د په ما دا کړي او د په ما دا کړي خپې بګویا شي سرمن بګویا شي پندای بګویا شي د انسان هر یو اندام هغه بګویا شي د انسان خلاف لکه څنګه جدل چې څنګه دا خیره وکا نو خیره خو په دیو لګی دا او بیا دا غې نه پس د سره څه چلو شو د عجب په دې سینه باندې را پریوت قران کریم کې الله پاک ولکنه اخلد الى الارض آیات مونږ ورکړیو ولو شئنا لرفعناه بها اگر हम चाहते तो इन्हीं आयात की वजह से उसको ऊपर उठाते इंसान च सुमर तरक्की कई दद तरक्की हद निश्ता दे पर बरजी ذکر الله جل شانه په سورې 3 کې د سلور زینو قسم خوري والتين والزيتون وطور سینین وهذا البلد الامين د ابراهیم علیه السلام زیته وګوره د عیسی علیه السلام زیته وګوره د موسی علیه السلام زې کوه تور ته وګوره طور سینین وهذا البلد الامين محمد رسول الله زې بلد امین مکه مکرمه ته وګوره کوم شخصیات د دې ځمکو نه الله جل شانه پیدا کړ دام انسانانو انسان دومره ترقی کولای شي چې هغه حضرت موسی علیه السلام جوړ شو چې دا الله جل شانه سره براه راست خبرې کوي انسان دومره ترقی کولای شي چې هغه ابراهیم علیه السلام جوړ شو چې داغه په نسل کې ټول پیغمبران راځي انسان دومره ترقی کولای شي چې هغه عیسی علیه السلام جوړ شو انسان دومره ترقی کولای شي چې هغه خاتم النبیین سید الرسل محمد رسول الله جوړ شو چې داغه شریعت تر پاتې دنیا اخره پورې بچلی او پټولو کې افضل او سید دی د ټولو دام انسانان او بشرو نو چې انسان ترقی کول غواړي کولای شي ولکنه اخلد الى الارض لیکن یہ زمین کی طرف مائل ہو گیا د زمکه طرف ته مائل شو د زمکه ځکه یاد کړی الله جل شانه چې دا ټول سيزونه د زمکه د لباس چې مونږه شولې دا د زمکه نه پیدا دي دا غلط د زمکه نه روزي دا مال او دولت د زمکه نه پیدا کیږي دا هر یو شی د زمکه نه روزي نو دته پکارو چې د برت له الله جل شانه قرب حاصل کړي وي د پخکته رالو ولکنه اخلد الى الارض واتبع هوا او پخپل خواهشات او پسې روان شو فمثله كمثل الكلب د دې مثال پشان د سپي شو ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث کده باندې کانی اوچت کې او وې حمله پکې نو سیلیږي او چې دغه سپری دي نو سیلیږي هر یو حیوان زی روح ساخلی او ساغشتل هر یو کس آسان دی زه خبرې کوم سامخله تاسو نه سي ساخله چرته आवाज ناراضي دي آسان سړې پس په مو باندې ساخلی په خلو پس په لیکن په حیواناتو کې یو حیوان دا سي د سپه چې هغه ساډیر پګران اخلي هغه بارن دننې هوا ګرمه خرابه چې جراثیمونه ډکه ده هغه بهر په اسانه نشي راغورځول او د بهر نه اکسیجن او ښه هوا دنه په اسانه نشي بوتلې دا غي د پاره دی په جمی او پوړی سیلیږي تاسو خیال کړئ جبې رئیس دي نو الله جل شانه د دې سړي تشبیه د سپي سره ورکړ او سپه ګنده سيزونه خوري نو د دې ګند لپاره الله آیات د تورات علم مستجاب الدعوات کې دل تقوا وللهیت هغه پرې خپل په دې لعنت باندې گرفتار شو نو انجام دا شو تر اخره پورې دغه سيو د جبې په سینه باندې راخته شي الله جل شانه دې مونږ وساتي